او تاسو نه په دې باندې خوشحالي پکار ده او الحمدلله په دې باندې ووایو چې د الله تعالی یو دشمن هلاکېږي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي په دې باندې تاسو الحمدلله ووایي. او دا د ټولو مسلمانانو د لپاره د خوشحالۍ مقام دی چې په شام کې تقریبا د 20 کالو دا یو جنگ روانو او هغه جنگ د الله تعالی په توفیق او مهربانۍ سره مسلمانانو ته چې کوم د الله تعالی فتح ورکړه، مجاهدینو ته او د اسلام غازیانو ته الله تعالی غلبه ورکړه. دا ټول مسلمانانو لپاره فتح ده. په دغه شام کې چې کوم دی هغه د شیعګانو یا د ایران والا یا د هغه چې کوم دی د روس والا او د مسلمانانو مقابله وه. الله تعالی روس له ایران له دغې له الله تعالی شکست ورکړو او هغه مجاهدینو له سنیانو له مسلمانانو له الله تعالی غلبه ورکړله او هغه بشار الاسد چې د مسلمانانو په وینو باندې د هغې لاسونه ککړ او ساو او مسلمانان مې په اجتماعي طور په قبرونو کې چې کوم دی خول او وجل مې هغه چې کوم دی شکر دی د خپل وطن نه وتښتېدو او الله تعالی هغه وطن مسلمانانو له ورکړو. الله تعالی وله مسلمانانو له غلبه ورکړه. په دې خوشحالي پکار ده چې کله یو ملک د کافرو نه ازادېږي او مسلمانان هغې باندې چې کوم دی قابض کېږي او په هغې کې اسلام او د قرآن قانون راځي. نو په دې باندې موږ او تاسو له خوشحالي پکار ده او موږ به ټول خوشحاله شو. بشار الاسد یو شیعه سړی او یو داسې سړی و د مسلمانانو دشمن او ډېر سخت ظلمونه به یې کول. هغه ظلمونه چې کوم په شام کې دي هغه د چا نه پټ نه دي. څومره ظلمونه یې کړي خو اخر الله تعالی د مظلومانو او د مجاهدینو مدد وکړو، د ظالمانو او د هغه ظالم نه چې کوم دی چې کومې خپلې مجسمې جوړې کړې وي او ځان ته په شام کې یو خدای ویلی او مجسمې په ښارونو کې په پاټکونو کې په چوکونو کې لګولې وي او هغه ته به خلکو سلام کوو، هغې ته به خلکو د عزت په سترګه کتل. لاړ هغه مجسمې ختمې شولې. هغه سړی د خپل وطن نه نامعلومه دي ته چې کوم دی هغه وتښتېدو او ورک شو. نو دا د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ او د عزت مقام